جمعه کې موږ د منځ متعلق اته آداب ذکر کړي. اته آداب: اول ادب د منځ مسائل زده کول، دویم د وخت نه مخکې تیاری کول، دریم ښه لباس اغوستو، څلورم سر پټول په منځ کې، پنځم نمبر د جماعت پابندي، او شپږم نمبر منځ په اطمینان او په سکون سره مسجد ته تلل، اووم نمبر که منځ کې تاخیر انتظار وقتی نو د خبرو نه ځان په مسجد کې بچ کول، اتم نمبر منځ ته چې کله انسانان ودرېږي صفونه دي برابر کړي درست دي کړي، نهم نمبر نن ادب د منځ د آدابونه، او الله جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي قد افلح المؤمنون، په تحقیق سره مؤمنان کامیاب دي. کم مؤمنان کامیاب دي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه مؤمنان چې په خپل منځونو کې خشوع عجزي کوي. منځ ته چې کله ولاړي نو په خشوع او په خضوع سره خپل منځ ادا کوي. دا د منځ آداب مقصودی اصلیم دا دی. که د هندو مندر دی نو د هندو په مندر کې د خشوع خضوع خیال نه ساتلی کېږي. هغه به مخکې ځي څوک چې خرچ کوي، او د مسلمانانو مسجد او جماعت په دې کې غریب هم په اول صف کې ودرېږي او مالدار ورسه هم په اول صف کې ودرېږي، معشوم هم په اول صف کې ودرېږي او مشر هم په اول صف کې ودرېږي. الله منګه عجزۍ ته رابلي، منګه عجزۍ ته الله رابلي. که مونږ کې منګه سجدې ته ځو، اشاره دې خبرې ته ده چې الله موږ خپل حقیقت ته بلي. لکه غصې وخت کې د انسان وجود ګرموالی اختیاروي. حدیث مبارک کې راځي غصه د شیطان د طرف نه ده، او کله تاسو ته غصه رااله نو تاسو د غصې د اوچتېدو په ځای باندې کښېنئ، که په ناسته سړه نه شوه سملئ. وجه دا ده چې انسان خپل حقیقت ته لاړ شي. شیطان پیدا د اور نه دی، نو چې کله انسان ته غصه رااله هغه پورته زور کوي. د الله فرمان څه دی؟ تاسو کښېنئ، که په ناسته ونه شوه تاسو سملئ، خپل حقیقت ځمکې ته لاړ شئ، عاجزي وکئ. په منځ کې هم موږ دغې ته رابلي، عاجزي وکئ، ځمکې ته لاړ شئ. او حکم هم موږ ته دا کوي چې مؤمنانو کې مؤمنان خو وایي یو ځان ته وایي، لیکن حقیقي مؤمن هغه دی چې د هغه په منځ کې خشوع خضوع موجود دی، د هغه په منځ کې خشوع خضوع موجود دی، عاجزي پکې دا کوي او دا په اطمینان سره خپل منځ ادا کوي. ان تر دې د حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان په خپل منځ کې خشوع خضوع نه لري، اخره کې ورته ملائک هغه منځ په دې مخ واپس ورولي او بره نه خېږي. دا منځونه ډېر د بندګانو په سرونو معلق شوي دي، د اسمان نه تړلی شوی دی. وجه دا ده چې دغه منځ د ده قبلېږي نو، او قبلېدو نه وجه دا ده چې دی په خشوع خضوع سره ادا کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کې ناست دی، صحابي راغی، سلام یې وکړ، بیا په منځ ودرېد چې منځ یې پوره کړ. الله د پیغمبر خوا ته راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلام وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي واپس شو، خپل منځ دوباره وکړه. هغه منځ وکړ، بیا راغی، پیغمبر ورته بیا واپس شو، خپل منځ دوباره وکړه. درې کرته ورېږو، عرض یې وکړ یا رسول الله زه د دې نه ښه منځ نشم کولی. د الله پیغمبر ورته د منځ طریقه وښوده چې ودرېږي، الله اکبر ووایه، بیا فاتحه ووایه، بیا ورسه صورت میلاو کا، بیا رکوع وکړه، ان تر دې حده حتی تطمئن، تر دې چې ته مطمئن شي. بیا د رکوع نه پاس ودرېږه، دومره ودرېږه چې ته مطمئن شي.
بیا سجدې ته لاړ شه سجده کې دومره ساعت ایثار شه تر دې چې ته مطمئن شي بیا د سجدې نه پاسه دوانو سجدو په مابین کې دومره کېنه تر دې چې ته مطمئن شي خو نن چې موږ د دې نوجوانانو دې مونځ ته ګورو په دې به دا مطمئن شي یا ځینې خلک دا به مطمئن شي د رکوع نه د سره نه پاسي د رکوع نه پاسي او د سجدو په منځ کې د سره کینی نو هسې لږ سر اوچت کړي او بیا ډایرکټ فوري دویمې سجدې ته منډه وایي دا د اطمینان والا مونځ نه دی دا د بنده په مخ باندې دې ته ورلېږي لسم د مونځ د ادا کولو په اوقاتو کې د فرایضو د واجباتو او د سنتو رعایت کول د مونځ په ادا کولو کې فرایض ست ارکان الصلاة ست شرائط الصلاة شرائط د مونځ هغه دي چې هغه مونځ نه بهر او ارکان د مونځ هغه دي چې په مونځ کې دان نه شي دا په خپل ځای ذکر کړي مثال کله چې مونځ ته ودرېږي الله اکبر وایي الله اکبر ویلو په وخت د دې نه بعد سنت دا سبحانك اللهم ویل سبحانك اللهم ویل سنت دا او د دې نه بعد فاتحه ویل چې کوم انسان ځان له یوازې مونځ کوي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چې یوازې انسان مونځ کوي د فاتحې نه بغیر د هغه مونځ نه کېږي فاتحه به خامخا وي او لا صلاة لمن لم يقرأ یوازې فاتحه نه لم يقرأ بفاتحة الكتاب د فاتحې سره سره لم يقرأ قرأت کوي د فاتحې سره سره به یوازې مونځ کې دا قرأت کوي د قرآن څه سورت به وایي او که د امام صحیح نو بیا د امام قرأت د قرأت دی د امام د طرف نه کافي دی د دې لپاره قرأت لکه څنګه چې د یو اذان کوونکي اذان د ټول کلي دپاره کافي دی د یو اذان کوونکي اذان باندې د ټول کلي ذمه فارغېږي د یو امام په قرأت باندې د ټول جمع ذمه فارغېږي څنګه چې د یو اقامت کوونکي په اقامت باندې د ټول جمع ذمه فارغېږي دغه شان ته د یو امام په قرأت باندې د ټول جمع ذمه فارغېږي څنګه چې د جمعې په ورځ په خطبه باندې د یو امام د خطبې د وجې نه د ټول جمع خطبه کېږي حالانکه خطبه مو واجب دغه شان ته د یو امام د قرأت د وجې نه د ټولو خلکو د قرأت ذمه فارغېږي ایجاب قبول نکاح کې د بل طرف نه کېږي نو خیرات څنګه د امام د طرف نه د نورو نه کېږي د وجه نه دي چې څومره روایات راغلي دي حدیث مبارک قرآن کې الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون جهرا من کلا دوانو ته اذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوستل کېږي فاستمعوا واورئ د دې په باره کې راځي چې دا د جهري مونځ په باره کې دی وانصتوا چې نه اورئ مشر شي دا د سرن مونځ په باره کې دی پټ مونځ په باره کې او د جهران مونځ په باره کې ټول فقها قایل چې په جهران مونځ کې په امام پسې قرأت وروسته نه کې ابو هريره چې په مونځ کې دا الفاظ کم سړي چې په مونځ کې فاتحه ونه ویله الحمد فهي خداج د مونځ ناقص دی نو یو شاګرد فاسي دی او یې فرمایل کله چې موږ د امام وروسته ولاړ یو ابو هريره اوس دا سوال ولې کوي دا نه وایي چې موږ د امام وروسته قرأت نه کوو دا سوال کوي ابو هريره کله چې موږ د امام وروسته ولاړ یو لکه مثال په تور باندې دی الګ غاړه روان کړل او دا بل ورته په لاره کې ولاړ لاس ورته ونیو چې زه بازار ته ځم دا ورته وایي ما څه په ګاډي کې خپله ښځه
واړه واړه شي ښځو ته خاص دا وایي زما چې په ګاډي کې خپله ښځه ده دا ورته نه وایي چې تا ګاډي کې نه وړم دا ورته وایي زما چې په ګاډي کې خپله ښځه راسم اوس مراد دا دی چې ګاډي کې کله ستاسو خپله ښځه که نو بارایي سړي به په ګاډي کې نه کښېنې نو ابو هريره په صحابي وایي دا ورته نه وایي چې موږ په امام پسې قرات نه کوو وایي که چېرته موږ په امام پسې وروستو ولاړ یو لکه زه وایم د مازدیګره پورې بیان او تاسو ته ووایم که په بیان پوه شوي یئ پاسئ 2 رکعاته نفل وکړئ د مازدیګر د لمونځ نه بعد تاسو کې یو کس پاسي دا نه وایي چې 2 رکعاته نفل نه کېږي وایي ملا دا خو د مازدیګر د لمونځ نه بعد کېږي څه مراد دی چې د دې نه بعد نه کېږي نفل که نه د مازدیګر د لمونځ نه بعد یا زما څه ګاډي کې خپله کور والا مراد سره چې بارایي سړی بیا نه بوتلی کېږي صحابي وایي چې کله موږ په امام پسې وروسته یعنی صحابي له مخکې نه دا مسئله وه چې په امام پسې وروسته به قرات نه شي کولی ابو هريره ورته وایي ما کله ویلي چې په امام پسې قرات څه وه چې کله په امام پسې وروسته نو بیا اقرأ بها فی نفسک په خپل زړه کې قرات کوه او په دې باندې د هېڅ چا نظام او د هېڅ چا اختلاف نشته چې کله په امام پسې وروستو ولاړې او په خپل زړه کې یا په معنیو کې غور کې د فاتحې او د سورت او یا په زړه کې لګیا او قرات کې په زړه کې قرات کې وي په دې کې هېڅ اختلاف بیا د چا نشته او واجب ورته علما ویل چې په تاسو باندې خاموشي اذا قرئ القرآن فاستمعوا امر دې انصتوا امر دې او الامر للوجوب امر د فاره د وجوب راځي امر د فاره د وجوب راځي او تفسیر د عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی کله امام وایي تاسو ورسېږئ بیا خاموش ودرېږئ اب اورئ او که ناسو کوئی فاتحه به پسې ویم نو بیا به پسې سورت هم وي د سورت دپاره بیا تخصیص نشته من کان له امام فقراءة الامام له قراءة نو قراءت قرآن کی څو سورتونه 114 سورتونه وی فاتحه قراءت نه دی نو 114 سورتونه د کوم طرف فاتحه هغه قراءت دی چې 2 ځل لازم شوی قراءت بیا رکوع سجدہ دا ارکان الصلاۃ کی داخل دا بالکل په اطمینان سره کم از کم 3 ځل سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم دا په دې کې ویل دي کم از کم 3 ځل سنت مؤکده دي کله دې نه کمی وي منځ ادا کیږي اعاده لازم ده اعاده پی لازم نه ده لیکن تعاملا دا جوړول ګناه ده د سنت ترک دی لکه څنګه چې تاسو لاړ شئ الله اکبر سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمده الله اکبر سبحان ربي العظیم الله اکبر سبحان الله اکبر تاسو چرته په سکول کې زین ران شئ چې پاک سر زمين شاذ کې شوري یاسین شاذ باد سوري شان اعظم علی شان مرکز یقین شاذ باد پرنسپل سے بھی برداشت کی او بھی طرح ادامون سیکھئی او دوان فدی منز باندی دوا قبلی داللہ بندہ فدی منز باند چرد دوا قبلی فدی باندو کو خپل یختی پا کوران نشی خاصون دے چنکو لزین شلانگ تی پورتا پورتا یخته پکې ورانې دول نور کې سجده کې یخته ورانې دول نور کې دې باندې به ته دوا څه وکړې نو دلته وایي چې د سنت رعایت پکې دا نه چې سنت پکې پرېږده او سنتو ته په منځ کې چې کوم سنت دي دا نه لکه ثنا ویل دي سبحان ربي الاعلی 15 ځل وزل 9 ځل ویل دي سبحان ربي العظیم دې ویل دي دوانو سجدو په مابین کې رب اغفر لي ویل دي نورې دواګانې سنت کې را نقل دي
درود شریف ویل دي د درود شریف نه بعد دعا کول دي د دې رعایت وکړي یو لسم د منځ په دوران کې اخوا دې خوا نه کتل سترګې اړول خلاف اولاد سترګې چې کله واړه او چې سر واړی مکروه تحریمی کاری وکړي په منځ کې دنه بعد د منځ اعاده دوباره کوي او کسینه واړوله منځ بالکل فاټیم باندې فاسد ګرځي هغه ټیم باندې منځ فاسد ګرځي او په روایتو کې غل دي د منځ نه غلا کوي او بل دا چې معراج د مؤمن منځ نو بالکل د الله سره مخاطب دي او په دې ټیم کې د ادب تقاضا لري چې د سترګې بالکل په یو ځګین باندې وساتي او د سجدې ځګین ته ګوري چې خو دې خو ګوري دا د ادب تقاضا نه د بی ادب او بی ادب ته نه ملایي دولسم د موږ په دوران کې د قرات کې د هغې په الفاظو باندې په معنو باندې غور کول د موږ په معنو باندې غور کول او که چاته معنی نه ورځي نو په الفاظو باندې غور کول په الفاظو باندې غور کول چې څه ویل کېږي څه مطلب دی څه غوښته کېږي په هغه اشیاو باندې غور کول ځکه قرات دا نو چې قرات کله دا اوري نو دا په معنو باندې قرات غور کوي دیارلسم نمبر په یو رکعت کې مکمل صورت او که غټ صورت یې د صحیح سره دغه صورت لوستل صحیح ده یو صورت به پکې لولي او که غټ صورت یې د هغې نه دې پکې صحیح سه ولوستی شي لکه د الله نبي به د ماښام په مونځ کې رانقل دي چې والمرسلات عرفا صورت نو نیم صحیح سه به یې لوسته خو چې کله اخرني صورتونه کې شي نو بیا دې پوره صورت لولي نیم صورت دې نه لولي او څوارلسم اولنی رکعت د دویم رکعت په نسبت باندې اوږد کوي اولنی رکعت د دویم رکعت په نسبت باندې اوږد کول دا عام لمونځ کوونکي ته وایي او د امام دپاره حکمونه جدا دي د امام دپاره حکم دا دی چې اولنی رکعت دویم رکعت شاملي کړي چې په قرات کې هم زیات اوږدوالی نه کوي تلاوت اوږدوالی به په قرات کې نه کوي او په نورو ارکانو د لمونځ کې هم زیات نه کوي امام به خیال ساتي بشروا یسروا ولا تعسروا د دې حدیث ته چې اسانی به کوي او تنګي به په خلکو باندې نه کوي د دې به خیال ساتي چې په مونږ کې حدیث مبارک کې راځي ګډاګان ولال دي په مونږ کې بیماران ولال دي او په مونږ کې مسافر ولال دي دی وجه نه تخفیف الصلات وکړي ارکان به پوره کړي دا کوم مونږ چې عام خلک کوي دا د ایمان د لپاره د جماعت مونږ راغلی فرض مونږ د جماعت او هغه خلکو عمل ګرځول دي ځنې جامع وګدي او د عام خلکو منځونه بیا چې ټک ټکي حالانکه داسې نه ده دا لمونځ چې راغلی تخفیف لنډوالی په منځ کې کول اساني کول دا صرف د ایمان دپاره راغلی چې هغه ته په منځ کې ضعیف کمزوري بوډاګان بیماران د دې د رعایت حکم دی چې خیال یې وساتي او اته روایات په دغه باب کې راغلي د نبي علیه الصلاۃ والسلام چې په منځ کې تخفیف کوه او حضرت معاذ باندې چې کله اعتراض وشو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ باندې نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه السلام افقان ایت په فتنه کې خلک اچي چې تور ته وګړي د منځونه کې نو دا منځ کې دا تخفیف لنډواله دا صرف د ایمان د پاره راغلی دا د عام خلکو د پاره نه دی عام خلک د خپل منځ کې اطمینان پیدا کړي او قرات دین زیات کوي چې څومره حدود ته دی درېدی شي څومره ټیم ورکولی شي د جلبازۍ نه به ځان ساتي عام خلک شپاړسم په منځ کې اسویلې نه کول ځکه حدیث مبارک کې راځي دا د شیطان د طرف نه دی او په دې باندې شیطان خندا کوي کله چې انسان اسویلې کوي په دې ټیم کې به د شیطان
خندا کوي په دې ها لفظ چې اسویلې کله انسان راکاږي شیطان به خاندي دین دارا د مؤمن منسده د منافق من مبارک راځي قاموا کسالا او اسویلې د انسان جسم دا سستی او فرنجه دا د انسان جسم سپکای یو د انسان نبی علیہ السلام دی وجه نه خو دل کتاب په قیام کې ولاړی او تاسو ویلې راشي خو حدود پوری ټینګ کې دومره حدود پوری چې تاسو سترګونه وخت کې لاړ شي چې نه کوي او کچارته بیان نشي ټینګول بیا دا لاس پلیته ونی دا لاس دې کې پته نه لګي وجه وجوب کې صدا لیکن لاس بخلی ته داس پاستر ونی او که بیا په نور ارکان د منسکی انسان رکوع سجده کی او دا ور تراش او نشي ټینګول نه بیا د لاس او پرنجه اچي کله انسان تراشي نو بهتر او اولاد چې منسکی الحمدلله دا ونی ښا منسکی د الله سره درېدل مخاطبات دي په دې ټیم کې د دې نظام ساتل پکار صحیح مسله دار چې کله سلام وګرځي الحمدلله اخواته کس دي جواب ورکړي کو بیا په مونږ کې وای مونږ کې نه ماتي چې سړی پرنجه وکړه په مونږ کې دانه ویل الحمدلله مونږ کې نه ماتي لیکن د مونږ نه بعد بل جواب ورکړي په مونږ کې دانه کا جواب ورکړي بل مونږ مات ولسن په مونږ کې سترګې نه بندول بیات ساتي دا زموږ عقیده ده ما مخکې درته ویلي وه چې کعبې ته د سنتو خلاف نه د دین هغه سړی بهتر دی چې ځي بیت الخلا ته لیکن موافق د سنت خیال د سنتو ساتي باطل ته ځي دا سړی شل ځل بهتر دی د هغه کس نه چې ځي کعبې ته خو خیال د سنت نه ساتي په منځ کې ودرېدل سترګې کولاو ساتل سنت رسول دا سنت دی که سړی زه سترګې پټې کړم ما ته بیا خیالونه نه راځي او مونځ ډېره مزه راکړي یاد ساته چې دا مزه ته پکې شیطان اچوي خلاف د سنتو د اسلام خلاف د سنتو د سترګې به په منځ کې نه بندې سترګې به په منځ کې نه بندې که فکر خیال هم تا ته راځي د هغې د دري کولو لپاره نورې طریقې په الفاظو غور په معنو غور کوو او د منځ آدابو ته سوچ کوه ستا نه به بیا خیالات په منځ کې نه راځي که بیا هم راځي سترګې ښکاره ساتل کولاو ساتل نبي علیه السلام ته هم په منځ کې خیال راغلی یو پیر امام بخاری رحمت الله علیه ته په جواز باندې فتوا نیوله باب التفکر فی الصلات په منځ کې فکر کول رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه سونه پرتا وا او په منځ کې ورته یاد شي پورته د منځ نه بعد فوري منډه کوي راوي چې ما په منځ کې خیال راغی چې زما په کور کې دا د غریبانو حق پروت دی دا د غریبانو مال نو خیال رسول الله علیه السلام ته په منځ کې راغلی خو خیال ته خیال وي خیال نه زیاتول او کم خیال هغه ته راغلی د هغه خیال ته که سوچ وکړی شي ډېر بدل دی او یو خیال دلته زمونږ خیال په ذهن کې دا خیالات فوراً په منځ کې بدلول او که بیا ډېر غلط خیالات د هغې دپاره اعوذ بالله په منځ کې دننه ویل او دس طرف ته لاړې شي په شیطان باندې نو سترګې په منځ کې مه بندوه سوچ بدلولو دپاره نورې طریقې په الفاظو غور په معنو غور په آدابو غور دا په ذهن کې راوستل چې زه ولاړ د چا مخې اتلسم دا ګوتې بعضې خلک په منځ کې په یو بل کې بند نه نباسي خلاف سنت دا نباسي او د دې نه ټک یا پورته کوي یا په دې باندې داسې لوبې کوي یا په منځ کې د رکوع په حالت کې بعضې خلک د ګوتو له حرکات ورکوي دا هم خلاف سنت عملونه دي د منځ په دوران کې د دې نظام ساتل ګوتو نه یا د ورزش ورکولو نه دا شیطان په دې کې اصل کې دې کې نه وځي دې نظام ساتي نولسم د منځ کوونکي په مخه باندې نه تېرېږي او چې په کوم ځای کې کولاو میدان او څوک منځ کوي نو هغه د سوتره کې سوتره داسې لرګی نری او کپیړي یو طرف ته لږ داسې کوږه دا هم پکې مستحب د سوتره او دا په کولاو میدان کې
زمونږ د بار زګین کې که تاسو مسله اخواتې اچوئ د دې ګټې نه او که دې خواته اچوئ په دې باندې هېڅ ګناه نشته دا ځای د سوترې نه دی سوتره په کولاو میدان کې اول نمبر یې ښودلي د هغې وجه دا ده چې مخې ته څوک تېرېږي دلته خو دومره ځای شته نه چې مخې ته څوک تېر شي اخري ځای بلکل د سجدې دی په خپله باندې دا ګلنګ ورته سوتره ده نو سوتره یې ښودل دغه شانتې مخکې چې ما کومه مسله تاسو ته وکړه د قرات مطابق که تاسو وګورئ دا یو سوتره د امام د ټولو خلکو دپاره کافي کېږي یو سوتره صرف د امام سوتره د ټولو دپاره کافي کېږي قرات هم د ټولو دپاره کافي کېږي نو که په کور کې هم څوک لمونځ کوي لوټه لرګې کټکې بل څه شی د مخې تږدي دومره ځای لکه دا څلور ګوتې چې ښکاري چې د سجدې او د سوترې په مابین کې بس دا څلور ګوتې نو که بیا یې په مخه څوک ځي هم څه نشته باقي حدیثو کې دا راځي چې 40 کاله به یو بنده ودرېږي که د دې ګناه نه خبر شي د لمونځ کوونکي په وړاندې باندې تلل دا خلل اچوي په مابین د سوترې خیال ساتل او شلم نمبر د لمونځ نه بعد چې کم اذکار سنت دي هغه ویل دا یو ډېره مسله ده دا چېرته زه بیان کړم په دې باندې بحثونه ډېر کېږي اکثره د لمونځ نه بعد ذکر کول یا د لمونځ نه بعد دعا مشترکه کول یا نه کول صرف دومره یاد ساتئ که مشترکه دعا کوئ هم ټیک ده که نه کوئ هم ټیک ده که ډاریک پاسئ هم ټیک ده که کښېنئ هم ټیک ده مسله دومره نه ده ودوري دومره دي که کوئ هم ټیک ده که ډاریک ځئ هم ټیک ده که نه کوئ هم ټیک ده لیکن بهتر او اولاد دا چې بنده 30 ورځې د چا په کور کې کار وکړي او 8 غنټې روزانه دې هلته کار کوي بیا چې کله به 20 تاریخ راشي مور ورته وایي چې پیسې دې ورسره راوړه دا لاړه په پیسو پسې 8 منټه کېناسته ورته ټلیفون کوي چې زه درځم دې ته راخوښه شي زه لاړم 10 ورځې دې غریب په ځان سخته تېروله 8 غنټې ډیوټي کوله او چې کله 8 منټو مسله راغله چې ته ایثار شې زه درځم ته بیا منډه نو داسې لوبانو نه ده په کار لکه بعض چې څنګه عمل ګرځولی د سره نه ذکر نه کوي مسنون اذکار اهتمام کوه بیا به چې د دعا اهتمام دا نه چې کله تا امام ته لاس اوچت کړه امام څه یو ځای راکړه بلکل ټیک کله نا کله خلاف ته وښیه ځایبه چې کار دی کله نا کله که تا ذکر خپل پوره کړه امام لاس نه دي اوچت کړي ته خپله دعا وکړه ځکه د هر سړي عذر جدا جدا دی وجه نه زمونږ اکثریت علما هغه وایي چې په پټه باندې دعا بهتر چې هر سړی خپله دعا وکړي هر سړی خپل ذاتي طور دعا وکړي بعضې اوقاتو کې په جهر باندې دعا هم بهتر ده لکه څه حاجات یا میت ته دعا کوئ نو په دې باندې انکار نه دی پکار وقال ربکم ادعوني استجب لكم الله یو دعا غواړئ په دې کې قید نه دی راغولی او قرآن المطلق یجري على اطلاقه قرآن چې کله مطلق خبره وکړي په خپل اطلاق باندې جاری کېږي نو انکار ترې نه دی کول پکار د سنت او اذکار اهتمام پکار دی کله انسان ته وزرې پرېږدي دعا کې شریکېدل پکار دي که مخکې ذکر ختم که خپله دعا دې وکړي دي که د امام سره یو ځای دعا شروع کړه اعتماد یې دی امام سره دې دعا وکړي او بیا جګړې ته پکې دوا ده د الله دوا د پار چې الله جل جلاله غوښتل پکار دي دا دومره مسله نه ده نه دې د بدعت ته لګول پکار دي او نه دا ویل پکار دي چې دا کوم انسان فریدیا تاریخ سنت دوانو نظام ساتل پکار کوونکي ته اجر نه کوونکي ته ګناه نشته دویشتم سړو د پاره د جماعت سمون سو الله تیر مونږ ویلي دویشتم نمبر د نفل مونږ په کور کې ادا کول حتی الوسط د دې اهتمام کول چې کم خلک په کور کې ادا کولای شي نفلي مونږ دې په کور کې ادا کړي نفلي مونږ دې په کور کې ادا کړي او که اوس وخت کې چې کوم شیر عالم خان مفتی صاحب چې کومه فتوا ورکړله او چې 10 قدم ویته بیا یې ادا کړي دي د دې احتیاط د وجې نه دا فتوا ورکړله 10 قدم زي تاسو دا له کام پرېږدئ او بیا به هلته څه دي هلته بیا ده 10 قدم نفلي مراد دا د نفل په عربۍ کې د دې دپاره نفل د فرض نه علاوه نفل لفظ ذکر کېږي د سنت مؤکده مونځ دپاره سنت مؤکده مونځ
په دې وخت مطابق په مسجد کې ادا کولی شي او په کور کې ادا کولی شي ځوان خبره ټیک ده لیکن خلق ته کاته پکار او په شرک عملی شرک انسان مبتلا کیږي چې د خلکو په مخ کې وایي زم په کور کې کوم او بیا یادان عملی شرک انسان مبتلا کیږي نو دی وجه نه په زور په مسجد کې خلک ورخ بیا د خلکو په خدمات درشتم د ګرمۍ په موسم کې ماسپخین مون دا په تاخير سره که حقیقت چې اکثریت څنګه تعامل 2:30 بجو تلاش 3 بجو تلاش او د یخنۍ په موسم کې مخ کې راوځي 12:30 ته او باندې 12 ته د حدود ته راوځي دا مستحب کار مستحبات کی دارا نقل دے د ګرمۍ په موسم کې پمونس کی تاخير وکړي د ماسپخین او د یخنۍ په موسم کې را مخ کې بیا د موږ د پر درې حقوق دي حق الصلاه حق المصلين یو د موږ حق دي لکه د مازیګر موږ لیټ کول دا د موږ د پر د موږ حق ورکول یا حدیث مبارک کی راضی تواتر عاملی حدیث اسبر الصبح فإنه اعظم للأجر دسار منذ رنات ایثار کے لیجے کے دیتا حق الصلاة سوا د حرمین مکی و مدینین بالاتفاق التا دسار منذ دا بالکل پتیارہ کی کولیش وجد آدھا التا حق الصلاة تحاجت نشتا تمام خلق چیخی تحاجد تپاسیدنی اغیله چې څومره وختي موږ وکړو بهتره ځکه حق الصلاه خیال التداري چې وختي موږ وکړو شي په تیاره کې وکړو شي لکه څنګه چې پروژه کې حق الصلاه من کو د سحر موږ په تیاره کې کو بالکل پازان پسې نږدې او د حدیث طبيعت په جنې مزاج یو رمضان دی چې پاغي کې ټول خلق وختي وي نو حق الصلاه د موږ حق دار چې وختي کې نو ډیر خلق براشي کله کې نو ټول به د شي او د عام کال په شانتي کار وي او حق په عام ورځو کې حق الصلاه دار چې د موږ لیټ چې څومره لیټ لکه بخاری شریف کې دا روایت دي د نبی علی السلام په دور کې هم صحابه کرام چې کوم د مسجد نبوي سره نږدې هغه به تهجد اهتمام وکاو نه به وختي نبی علی السلام ورته سار مون اکثر وختي اوقات کې تیاره کې متلفعات زنانه براتلین لمروتهن په خپل صادرونو کې نو چا نه پیژني صحابیو چې کله د قبله بدل شو روانو نو قوا ته ورسېدل قوا څومره لري دلته پیغمبر علیه السلام څنګه وکړ په موږ کې دنه قبله بدل شو راوګرځي و چې کله قوا ته ورسېدم الته خلق وسمون ساو په جامه باندې ولاړ مارجن چې قبله بدل شي نو دا غریات ساتل د نبی علیه السلام په دور کې اخوا دغه چې کوم جمعهونه کلو علاقو ته د سحر موږ په هغه کې لیټ کېدل سحر دلته مون شعر دا روان دي د مون نماز دای سار شي کني سار شي څومره لار ده څومره ټیم په مابین کې راځي او چې په کوم ځای کې وسم خلق وختي پاس او د تهجد پابند یو د وختي نه خلق ډیر راځي لیټ نه راځي یقین خو نه نشي بیان کسو ورته وختي موږ کوي انکار پینې دی پکار مستحب علماء راغستیده چې باقی تاسو د سحر مونږ پر انا کې کوو نو د ماسپخین او مازیګر حق الصلاه دی ته چې د مونږونه لیټ کړي د مازیګر خلک د دین مکه د سلور رکعات سنت امام د مازیګر نه وړاندې د دې په واجب باندې د حق الصلاه هغه تور کړی شو د مدالت کړی شو او د ماقام د موږ مبارک چې تاسو د دینه بعد غشه کړی حدیث مبارک راځي تاسو غشه زه وختاري غشه د دې ځګین کم زیته اندازې په خپل ولګوي او د ماقام موږ وکړي هغه غشه به تاسو ښکاری او تاسو د ماقام موږ کړی په دې مابین کې تر 15 منټ تور کې نو کبیا ته غشه نو کتب به موږ کنو بیا د تنخاري تیار لګي نو د ماقام موږ کې مستحب دار شیو رواتیز طریقه راځي چې د ماقام موږ لیټ کوي د خلکو نظام ساتل د دې مشابهت نه پکاري تاسو د ماقام موږ بالکل اذان چوشي په دې فورا کوو ابو بکر عمر صحابه کرام فرمایي چې موږ د ماقام د اذان نه بعد د رکعت منځونو باندې نه دی لیدل
او خپل باندې بعض خلک لیکي کتابونه کې چې د مستحبات زیات اهتمام نه پکار دي وجه دا چې د انسان په بدعات کې مبتلا کوي بیا په دې باندې زور سره ورکول پکار او د ماخستان منځو هغه د نصف الليل پوری اشاره مستحب اوله کې کول اولاد نبی علیہ السلام اوله کړل چې تاسو بیا د سحر مستلا شي نو دا حق الصلات د حق المصلين دي پس کې د مستقون کې رعایت دلته د سحر مزدلیت کوم مستقون کې تدری آیات ورکړه د مازیګر مزدری کوم مستقون کې تدری آیات ورکړه او د ماخستان مز په اوله وخت کې وکړه دا ته مستحق الصلات ورکړه نو د حق الصلات او حق المصلين د خیال سره عبادت پکار دي درش آداب په دې ځین باندې ان شاء الله العزيز آئنده کی بارکان ذکر کو واخر دعواهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لا يرجي بالكشف الشديد إلا هو ولا يدادر في المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول لا إله إلا هو